أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سورة النساء من سپارہ آیات نمبر 109 ها انتم هؤلاء جادلتم دي آیاتون دی خطاب دی توعما یا در بشیر توعما یا بشیر د ملګرو ته او د خاندان والو ته خطاب دی او بالفرض تاسو دی په دنیا کې بچ کړي هم دي نو تاسو په دنیا کې بچ نه ځکه د دې ملګرو د کوم خاندان چې کوم قوم چې بنو ابيرق نو هغه د بچ کولو کوشش کوي چې د باندې خلاص ثابت نشي او بل چا باندې دا تهمت کوي دې د خطاب دی چې تاسو په دنیا کې بچ کړي هم وي نو دنیا کې خو بچ کړي او آخرت کې هم د الله نه څنګه بچ کړي د الله په عدالت کې خو د بیا دروغ چلیږي او نه چالاکي چلیږي انته خو چې دې کړي بس اکه بس صفا صفا نو انته تاسو د دې بیا څنګه بچ کړي دا خو هم بچ نه کړی شو او بل فرض دې تاسو بچ کړي هم وي نو په قیامت کې د الله په عدالت کې هم څنګه بچ کړي ها انتم هؤلاء تاسو داخله کې جادلتم چې تاسو جګړه کړې ده عنهم د دوی د طرفنا فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې عنهم د دوی د طرفنا یعنی دغه توعما یا د بشیر د طرفنا تاسو جګړه کړې فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې فمن یجادل الله پس څوک چې جګړه وکړي د الله سره عنهم د دوی د طرفه یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ورځ د قیامت په څوک د الله سره جګړه وکړي د توعما یا د بشیر د طرف چې الله ولا عذاب ورکړي نو الله ته ارس معلوم دي ارس فرشتو لیکلي دي او الله رب العزت په هر څه خبردار دي چې دا غلط د کړي وو او یا تهمت کوم لګولې دي نو دلته خدا څخه خلاص کو او په آخرت کې به د الله نه څنګه خلاص ها انتم هؤلاء تاسو داخله کې جادلتم چې تاسو جګړه کړې ده عنهم د دوی د طرف نه یعنی دغه توعما یا د بشیر د طرف نه فل حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې فمن یجادل الله فسوق چې جګړه به وکړي د الله سره عنهم د دوی د طرف نه یوم القیامت په ورځ د قیامت په ورځ د قیامت په الله سره څوک جګړه کوي چې دې رښتونی وو دې پاک او دا بل کس داخلا کړي الله ما خبرونه نشي ام یا منسوب دی یکون چې وی علیهم د دوی لپاره وکیل جګړه به څوک د الله په دربار کې وکړي او د دې کس وکالت په آخرت کې بیا څوک نو نه د دې طرف څوک جګړه د الله مخې کولی شي او نه د دې طرف په آخرت کې د الله مخې د څوک وکالت کولی شي دا نشي کولی ومن يعمل او څوک چې وکړي سوءا ګناه او یظلم یا ظلم نفسه په خپل ځان باندې څوک چې ګناه وکړي یا ظلم وکړي یو تفسیر دا دی چې د سوء ان مراد ګناه ده او د یظلم یعنی ظلم نه مراد شرک د سوء ان مراد ګناه ده او د یظلم نه مراد شرک دویم تفسیر دا دی چې د سوء ان مراد ګناه صغیره ده وړه ګناه او د یظلم نه مراد ګناه کبیره ده غټه ګناه
دریم تفسیر دا دی چې د سوء نه مراد دا غلا کول دي او د یظلم د ظلم نه مراد په چا تهمت لګوي دغه منافق غلا وکړله او بیا تهمت چې کوم دی په یو پاک مسلمان باندې ولګو یا چې کوم دی په يهودي باندې ولګو تهمت یې ولګو حدیث مبارک کې راځي چې څوک په چا پاک دامن سړي باندې تهمت ولګي روضة الخبال کوم چې د جهنميانو هغه وینې زبې رابهي په هغه ځای کې به الله رب العزت دغه کسر ایسار کړي ورته به وایي چې یا دا جرم ثابت که ګواهان راوړه تا چې په چا باندې تهمت لګولی دی یا د غنم 2 دانو له غوټې واخله چې د کوم د جهنميانو وینې نوونه زبې هغه ګرمې رابهیږي دی په هغه ځای کې الله ایسار کړي ورته به وایي چې یا د غنم 2 دانو له غوټې ورکړه او یا دا تا چې کوم تهمت لګولې دا ثابت ته به دې ګواهان کړي نو د سره هلته نه ګواهان وي او نه د غنم 2 دانې ګوټه کېږي خو دا ورته الله پاک یو ناممکنه خبره کوي چې تر ډېر وخته پورې دغه کیسه نو د دې نه مراد 3 وړه تفسیرونه شو یا ته مراد د سوء نه مراد ګناه او د ظلم نه مراد شرک دویم تفسیر د سوء نه مراد صغیره ګناه وړه ګناه او د ظلم نه مراد لویه ګناه کبیره یا د سوء نه مراد غلا کول دي او د ظلم نه مراد په چا تهمت لګول ومن يعمل او څوک چې وکړي سوءا ګناه کبیره یا ګناه او یظلم یا ظلم وکړي نفسه په خپل ځان باندې ثم يستغفر الله بیا دې بخنه غواړي د الله نه یجد الله نمومي بده الله پاک لرا غفور الرحیم بهون کې مهربان دې کې د توبې قوانین ذکر دي چې په د چا نه ګناه وشوله یا د وړه ګناه وشوله یا د لویه ګناه وشوله یا غلا وکړله یا په چا باندې تهمت کړله هره ګناه چې وکړله خو په کار دله دا دی چې دې توبه وباسي نو چې توبه وباسي نو دې به الله پاک بهونکي او مهربان عمومي یعنی الله پاک به دې توبه قبول کړي نو توبه قوانین پکې خو توبه خو دې ته نشي ویلې چې استغفر الله په جبه باندې دا د توبې الفاظ دي د توبې حقيقي معنی دا نه ده بلکې توبه دې ته ویل شي چې 3 خبرې کوي لومړی چې دې کوم ګناه کې اخته دي او کوم ګناهونه یې کړي دي په هغه ګناه باندې پیمانه شي د ځنه یو شرط ورلدا دویم شرط ورلدا دي چې په کوم ګناه کې اخته دي په موجوده زمانہ کې چې کوم دي فورن کړی ماضي کې ستومانی ښکارا کی او حال کې دغه ګناه بریدي او مستقبل کې دغه ګناه د نه کولو نیت وکړي 3 خبرې شو ماضي کې په ماضي باندې ستومانه شي چې کوم ګناهونه کړی دویم چې په کوم ګناه کې په حال کې اخته دي دغه نه فورا لاس اوچت کړي دا نه کو په نور ستومانه شو د دې نه چې کوم لاس کوي چې دا ګناه دریم په آینده زمانہ کې پوخ نیت کول چې زه به دا ګناه هیڅ چره د 3 خبرې چې موجوده وي دې ته توبه وشي خدا په حقوق الله کې اوس حقوق العباد دا چې حق والي چې دا چانه غلا کړی دا تاسو په توبه نه معاف کیږي دا حق په صاحب حق ته واپس کړي یا به دا حق په صاحب حق باندې معاف کړي دا چې غلا کړی دا نو لږ هغه ته وایي چې ما ته معافي وکړه یا اورمبه خو دا حق وو سوال ورک او د شي نشي ورکولې په بل طریقې وته ورسه په شرمېږي مثال په تور تا د زور په غلا کړی دا او اوس ته توبه پسله کې توبې طلب پیدا شو اوس به ته څنګه وایي چې ما غلا کړی خو پاک دامن سړی مو معاشره کې زه پاک سات ګرځم چې زه ته چې ما ستان له وخت مخکې غلا کړی دا زه ته ملامت کېږم نو به تر خو چې تاسو وکړي او کو دې نشي کولای دغه زور روپے وته بل طریقه باندې ورکوس یا تانه مې قرض اغوستل یا بس دا والا ځان سره کې اړه نیت وکړه چې دامه دغه حق واپس په دې طریقې سره حق واپس نو یا په صاحب حق باندې حق معاف کړي یا تانه ما دوره غلا کړو دامه ته معاف کړي یا ولور په څه طریقه باندې دا یا چې کوم عبادتونه چې دغه قضا شته دي ان روزه د خورلې نه دي قضا خوشته دي قضا یا کفاره شته نو قضا او کفاره دواړه پوره کړي دغه وروسته به استغفار توبه وباس مونږ دې نو تا قضا کړی دي نو څنګه توبه دې وباسه 3 وړ شرطونه پکې شته به پیمانه شوی د دې نه بس مونږ نه قضا کوم او په ټیم باندې مونږ نه قضا کوو چې کوم نن تیر شي دي دغه منځونه برابر ځای نو بیا به الله پاک نو دغه توبې قانون او قاعده ذکر کړي چې ومن يعمل او سوء سوءا سبنا
او یظلم یا ظلم نفسه په خپل ځان باندې ثم یستغفر الله بیا دې بخنه وغواړي د الله پاک نه یجد الله نو دې الله پاک لرا غفور الرحیم بهونکي او مهربان. تفسیر قرطبی لیکلی دی څوک دا آیات ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما دا آیات کوي او دویم د سوره نساء بل آیات ولو انهم اذ ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. دا دواړه آیاتونه یو کس کوي او دا غینه پس دې د الله نه بخنه وغواړي نو الله پاک د بخنه کوي او الله پاک د توبه کوي. دا دو آیاتونه تفسیر قرطبی دی. نو فرمایي چې ومن يعمل او سوء وکړي سوءا سګناه او یظلم یا ظلم وکړي نفسه په خپل ځان باندې ثم یستغفر الله بیا دې توبه وباسي بخنه وغواړي د الله نه یجد الله نمومي ودې الله پاک لرا غفور الرحیم بهونکي او مهربان. ومن یکسب چې دې توبه په ځکه وباسي توبه ځکه لازمي ده دې توبه اون باسي نو سم څه چل پکېږي ومن یکسب او څوک چې وکړي اثمن سګنا فانما نو بشکا یکسبه دې کوي هغه علی نفسه د خپل ځان په ضرر باندې وکانه الله او دې الله پاک علیما بوها حکیم او خاوند. توبه ځکه ضروري ده چې دې کوم ګناه وکړي دغه ګناه وبال په دې سړي باندې راځي دغه ګناه ضرر به دغه ګناه کوونکی د ورس توبه اون باسلام حدیث مبارک کې راځي چې سړی ګناه وکړي د په ځل باندې تور ټاکي ولګي خو دې توبه وباسي هغه الله رواني دې توبه اون باسي دغه ټاکي به پاږي شي بل ګناه وکړي بل ټاکي ولګي ان تر دې چې یو ټاکي لګي دې توبه نه وباسي تر دې پورې چې سړی مکمل تور شي بیا د خیر طرف ته بالکل رحمت نه پیدا بیا دې خیر طرف ته نه راځي. او دا تاسو ته ویلو چې څنګه یو نیکی بل نیکی راکاږي دک شان یو ګناه بل ګناه راکاږي چې یو سړی په خپل اختیار سره ګناه طرف ته ضلالت او گمراهۍ طرف ته یو قدم په خپل اختیار سره اوچت کړي دا دویم قدم ور بیا الله پاک اوچت نو د دې وجه نه توبه د ګناه نه استل ضروری دي چې دې توبه اون باسي نو د دې ګناه هغه ضرر به ته ورس لکه څنګه چې دغه بشیر یا توعمه ته ورسېد توعمه په دغه ټیم کې ستومانه شوی توبه استوي نو شاید چې الله معاف کړي د منافقت نه توبه استوي د کفر او د شرک او دغه رنګ د دغه ګناه نه هم توبه استوي شاید چې الله توبه استوي الله پاک خامخا معاف کړي توبه الله پاک قبلي. نو خدا توعمه یا د بشیر دې د مخکې نه منافق شو تاسو ته ما ویلو چې بیا او تختې د مکې مکرمه ته او هلته به د یو ښځې سره پاتې کېدو او بیا یو بل غلا لاړو غلا کې دیوال را پرېوت ګوټې کو دیوال سولې کو هغه دیوال پرې را پرېوت هلته کې مردار شو. نو خدا توعمه د مخکې نه منافقو او دې او تختېدو نبی علیه السلام ورله سزا ورکول د هغې نه دې او تختېدو نو د کفر ښکاره شو او که نه دې منافق نو مسلمان نو چې کله دې د سزا نه او تختېدو د کافرانو ملګری شو نو مرتد شو. نو که دې چېرې تختېدلی نه وي خو دې مسلمان او دې تختې خو بالفرض دې مسلمان اختلاف پکې شته څوک وایي دا منافق و او څوک وایي چې مسلمان. نو که دې مسلمان دې تختېدلی نه وي توبه یې ایستوي دا غټ ګناه به دلی نه وشي دې مرتد شوی نه دې د خاتمه په کفر سره نه وشي. توبې د ګناه وبال ته ګورئ که نه چې د ګناه وکړه د توبه ایستوي نو دې به بیا مرتد شوی نه و سزا به یې څه کړې وه الله به معاف کړې دا ګناه به د الله پاک معاف کړې خو د ګناه نه توبه ونه ویستله او تختېدو د هغې ګناه وبال دې کوم ځای ته ورسو کفر طرف ته ورسو که خاتمه په کفر سره وشي. ډېر واقعات داسې تېر شوي دي کتابونو ذکر کړي چې په یو یو ګناه باندې د هغې اخره خاتمه چې کوم دی په کفر او په شرک باندې شوي په کفر باندې خاتمه شوي ولې دا ګناه نه توبه نه دی ایستې او هغه اخره کې د کفر ته د تلو سبب جوړ شي. نو فرمایي چې ومن یکسب او څوک چې کوي اثما څه ګناه فانما نو بېشکه یکسبه دې کوي هغه ګناه علی نفسه د خپل ځان په ضرر باندې د خپل ځان د ضرر دپاره دې ته به خامخا د دغې ګناه ضرر ورنسي. وکان الله او دې الله پاک علیما پوها حکیمه خاوند د حکمت. ومن یکسب او څوک چې وکړي خطیئة څه خطا
او اثما یا سګنا ثم بیا يرمي بدناموي به په هغه ګناه سره ګناه په خپل کړی دا خطا په خپل کړی دا او بیا دې په دک ګناه او دک خطا سره بل کس بدنامي ثم بیا ومن يكسب او سوق شي اوږي خطيئه خطا او اثما یا سګنا ثم يرمي بیا دې بدناموي به په دې ګناه باندې دې ګناه سره بريئا یو بریء الذمه کس یو پاک کس په دغه ګناه باندې دې بدناموي نو فقد احتمل نو په تحقیق سره د بار په خپل سر باندې بهتانا غټ دروغ یعنی بهتان تهمت یا غټ دروغ او اثما مبینا او لوی اثما مبینا ښکاره د خپل سټ باندې چې څوک یو ګناه وکړي او بیا هغه تهمت په بل باندې چې کوم دی لګي چې دا کار د کړی دی نو دې کس په خپل سر باندې لوی بوج واغست او ښکاره ګناه لوی بوج دا دی چې یو د سړي دوه ګناهونه وکړي یو یې خو غلا وکړله څنګه چې طعامه یا د بشیر کړی یو یې غلا وکړله او دویم دا چې په یو پاک دامن صحابي باندې هغه باندې تهمت کړله یا په دغه باندې په یهودي باندې تهمت کړله نو یو یې غلا وکړله بل تهمت کړله دواړه غټ ګناهونه دي د دې وجې نه الله پاک وایي چې فقد احتمل په تحقیق سره د بار په خپل سر باندې بهتانا غټ دروغ و اثما مبینا او ښکاره ګناه په خپل سر باندې او مې ګناه وکړله او مې دا ګناه تهمت په یو پاک شي باندې ولګاوه ها انتم هؤلاء خبردار تاسو دا خلک یې جادلتم چې تاسو جګړه کړې ده عنهم د دوی د طرف نه یعنې د دغې بنو ابیرت د طرف نه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې فمن یجادل الله پس څوک دی چې جګړه به وکړي د الله سره عنهم د دوی د طرف نه یوم القیامت په ورځ د قیامت ام یا منسوب دی یکونو چې وي علیهم د دوی دپاره ام یا منسوب دی یکونو چې هغه وي علیهم د دوی دپاره وکیلا وکیل ورځ د قیامت څوک دی چې د دپاره وکالت وکړي ومن يعمل او څوک چې وکړي سوءا ګناه او یظلم یا ظلم نفسه په خپل ځان باندې ثم یستغفر الله بیا دې بخښنه وغواړي د الله نه یجد الله نو مومي ودې الله پاک لره غفورا رحیما بخښونکی او مهربان ومن یکسب او څوک چې وکړي اثما ګناه فانما نو بېشکه یکسبه دې کوي هغې ګناه لره دې کوي هغه ګناه علا نفسه د خپل ځان په ضرر باندې د خپل ځان د ضرر دپاره وکان الله د الله پاک علیما حکیما پوه او خاوند حکمت ومن یکسب او څوک چې وکړي خطیئة څه خطا او اثما یا څه ګناه ثم یرمي بیا دې بدناموي به په دې ګناه سره بریئا یو پاک کس فقد احتمل په تحقیق سره د بار په خپل سر باندې بهتانا غټ دروغ و اثما مبینا او ښکاره ګناه ها انتم هؤلاء خبردار تاسو دا خلک یې جادلتم چې تاسو جګړه وکړله عنهم د دوی د طرف نه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې فمن یجادل الله پس څوک چې جګړه به وکړي د الله سره عنهم د دوی د طرف نه یوم القیامت په ورځ د قیامت امن یکونو یا څوک دی یکونو چې وي به علیهم د دوی دپاره وکیلا وکیل په ورځ د قیامت باندې ومن یعمل او څوک چې وکړي سوءا څه ګناه او یظلم یا ظلم نفسه په خپل ځان باندې ثم یستغفر الله بیا دې بخښنه وغواړي د الله نه یجد الله نو مومي ودې الله پاک لره غفورا رحیما بخښونکی او مهربان ومن یکسب او څوک چې وکړي اثما څه ګناه فانما یکسبه نو بېشکه دې کوي هغه علی نفسه د خپل ځان دپاره وکان الله على نفسه د خپل ځان د ضرر دپاره وکان الله د الله تعالی علیما حکیما پوخ او خاوند حکمت ومن یکسب او څوک چې وکړي خطیئة څه خطا او اثما یا څه ګناه ثم یرمي بیا دې بدناموي به په دې ګناه سره بریئا یو پاک کس فقد احتمل نو په تحقیق سره د بار په خپل سر باندې بهتانا تهمت و اثما مبینا او ښکاره ګناه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
امين